بریکوټ الخلیفه برج د شیخ زاید بن سلطان النهیان برج. دا زه د خپل ملګري ته هم چې دا تاسو ته وښیي. 13 ورځ موږ ته یو شکایت راغلی و چې د دې کم سیفټي دلته کم انګلارنې لګېدلې دي، هغه د دې نه کولاو شوي. په دې پسې الکي سیټونه چې دی اخیستی شوي دي، دا ګورئ دا په یو الکي په ذریعه باندې دا کولاویږي او د دې نه دا سیفټي دپاره چې کم د پیدل خلکو دپاره لار ده، د دې نه دا ټول کابلې چې دی ویستی شوي. دا ګورئ چې دا هسې پروت دی، په دې باندې هم شروع کړي دا عنقریب دا هم وځي. بیا د دې طرف نه هم دا سیفټي کم د پیدل خلکو د تلو دپاره چې کم دا انګلارنس چې دي لګېدلي دي، نو دا کولاو شوي دي د دواړه سایډ نه. دا کم پل چې دی د مختلفو ځایونو د دې کابلې نټونه په کولاوېدو دي. زه تاسو ته ښیم چې دا برج چې دی دا د یوې حکومت چې دی د پاک فوج په تعاون باندې د 2010 د سیلاب د تباهکارو نه بعد چې دی په مختلف ایریاز کې دا تحفې موږ له راکړې وي. دلته ورسره د پولیسو چیک پوسټ هم دی او د دې چې کوم سولر سیسټم و هغه هم ټول تباه شوی. دا تاسو دا ګړځای نه چې یو ګاډی تېرېږي، زه بیا تاسو ته دا ښیم د خپل ملګري ته وایم دې ګړز ته غوږ کېدی چې دلته کې ګاډی تېرېږي، د دې د لاندې ځایونو نه خلک دغه ځایونو ته اوښتي دي. که دا زما په دې کیمرې په سکرین راځي نو د دې ځای نه هم یوه کابله لرې شوې ده. دا ګړزه تاسو ګورئ چې دا ګاډی تېرېږي، دا برج چې دی د دې د هر ځای نه کابلې ویستی شوي دي او په دې باندې مختلف خلک لګیا دي. هغه بلا خوف د دې نه دا نټونه کابلې وباسي او اوس انتظامیې له پکار ده چې په دې باندې پوری اقدامات وکړي او د دې نه کم دا نټونه دا کابلې دا سیفټي دپاره د پیدل تلو دپاره چې کم دغه شوي دي دا چا پټ کړي دي، په دې کې انکوایري پکار ده. دا د کم ځای نه ویستی شوي دي. یو ځل به زه بیا ولې چې دغه یوازینی افسر چې دی ډي سي سوات هغه دی، زه تاسو ته یو بل ځای هم ښیم. دا که زما دا ملګری دا ځای وښیي، د دې ځای نه هم دا سوری که تاسو ګورئ دا نټونه او کم چې په دې باندې سیفټي دپاره کابلې لګېدلې دي هغه ځای په ځای ویستی شوي دي. ډي سي سوات جنید خان ته به دا ریپورټ بیا ډالۍ کومه، ولې چې د هغه نه علاوه خو نه څوک په سوات خفه کېږي او نه د چا سره د سوات د دې خاورې فکر شته. دلته بېشماره افسران دي، خو جنید خان چې دی هغه کله موږ داسې ریپورټ جوړ کړو نو د خدای خوشحاله کړي پوري په هغې باندې ډپارټمنټ راولېږي. خو د جنید خان سره 3-4 افسران نور هم ایماندار پکار دي، ولې چې د سوات په بېدردۍ باندې چې دی د هغې د مختلفو ځایونو نه لکه دا سولر، زه د خپل ملګري ته یم چې دا سولر شیشې وښیي، د دې بیټرانې وښیي. دا تاسو ګورئ زموږ په دې سکرین باندې دا سولر چې دي دا هم پټ شوي، د دې نه بیټرانې هم پټې شوې، د دې نه لایټونه هم پټ شول. او د دې برج ستاسو سره موږ یو زوړ تصویر هم شریک کوو چې د دې نه څومره نقصانات وشو. ځای په ځای دا کابلې لرې شوي دي. دا ګړز ګړز تاسو د دې ګاډو اورئ چې د دې برج نه په رڼا ورځ یا د شپې دا نټونه څوک کولا وهي. دلته کې چې دی انتظامیه هم موجود ده، پولیس هم. دا ګورئ چې دلته کې دا یو لوی سوری شوی دا د پیدل دا خپه که دلته راله خدا نخواسته نو سیده به سړی تله یې خپه به یې ښویدلي. اوس د دې ځای نه د خپل ملګري ته هم چې دا سوري تا ته وښیي، دا سوری که تاسو ګورئ یو دا دی، نو دا هم بالکل په دې باندې شروع کړي ده. په شپه 2 کې به دا هم چې دی وځي او دا به هم پټ کړي. ورسره د خپل ملګري ته هم چې د دې سایډ نه دا سوري تاسو ته وښیي چې د دې ځایونو نه دا نټونه دا ځای دی یو دا ځای دی، نو دا دومره خطرناک شوی چې دې ته خپه غورځېدی شي، دې ته چې د ماشومانو دپاره هم خطره ده. نو دا څوک وباسي؟ دا اوس د انتظامیې کار دی، د پولیس ډپارټمنټ کار دی، دلته کې د اسسټنټ کمشنر کار دی. او زه به د ډي سي سوات نه چې دی جنید خان نه په دې کې ریکویسټ کوم چې هغه په دې کې پوری اقدامات وکړي او دا کم د دې برج نه چې دا نټونه وتي دي، د دې نه چې کمې دا کابلې وتي دي او دا لګیا دي خلک پې اړم دی په مخه چې دی دا وباسي او ځای په ځای دا پل چې دی اوازونه کوي د ګاړو د ټیرونو سره. نو دا ګورئ جي دا هم عنقریب د دې ځای نه داسې یو الکی والا کابله چې دا ډېره هیوي کابله په دې لګېدلې هغه هم ویستی شوي او هغې باندې هم څوک اړم دي لګیا دي وباسي. نو په 2-3 شپې کې به دا چې دی هم وځي. ورسره داسې ډېر زیات دي. دا موږ ته مختلف ملګرو د دې ویډیوګانې راولېږلې چې تاسو په دې ریپورټ جوړ کړئ.
او په ریپورت باندې اقدامات چې دي هغه به ډي سي سوات چوتای او چې پوری چوت کې ولې چې د دې برج نوري قابلیت پرزو باندې هم کار سٹارټ دی. دلته د پولیسو چیک پوسټ هم دی، خو پولیس یوازې د دې ته نه دی په کار چې چرته ځای کم ځای ته رالی دا ټورست ایریا د په کار دی چې ډي آی جي صاحب هم دا واړه واړه چیک پوسټونه اوس ختم کړي، امن راغلی دی او هېڅ ضرورت نشته. ولې چې دلته کې یو برج دی د هغې خیال نه ساتلی کېږي، د هغې نه سولر سیسټم، د هغې لایټونه، د هغې بیټرانې، د هغې رڼاګانې، دا د خپل ملګري ته وایم چې دا سولر شیشه چې دا هم تاسو وګورئ، د دې بیټري هم وګورئ، دا د دې د بیټرۍ سیسټم دی چې په دې کې مرغو خجاله راښکړي ځان له دې کې بیټري سیسټم چې دی زما په خیال هغه د دې نه ویستی شوی. زه به یې وګورم، بالکل په دې کې بیټري هېڅ سامان نشته. نو دا یو ریپورټ شو دا مختلف ملګرو چې دی د دې ویډیوز رالیږلي ول چې په دې پل باندې ډېر په بېدردۍ کار سټارټ دی، نټونه د دې نه د هلکۍ کم کابلې چې په دې لګېدلې دي هغه د دې نه لوی لوی انګلارنې چې کمې دي هغه د دې نه پټې شوې او دا یو قیمتي برج دی، دا موږ له یو ای په تحفه کې راکړی دی او د پاک پوچ په تعاون باندې بیا دا دلته جوړ کړی شوی دی. نو په کار دا ده چې موږ خلکو هم دا په کار ده چې موږ خپل املاک ته نقصان نه رسوو. خو دا وخت په بریکوټ کې خو ځایي خلک ډېر کم دي، د مختلفو ځایونو نه خلک راغلي، نه ورسره کرایه‌دارۍ سیسټم شته، نامعلوم خلک دي، یا خوازي دي خوازي رکشې چلوي، کاروبارونه کوي. بریکوټ دغه خلکو په ورقه کې اخیستی دی او بیا دا غلاګانې او دا چې کله ټرش شي نو دغه خلک پکې انوالي. نو ډي سي سوات ته خصوصي دا ریپورټ زه لیږم چې په دې باندې پوري اقدامات وکړي. ما سهیل باچا لره اجازه د الله په امان.